امت راولګېده او د هغه پیغمبر سنت سقا ویڼو نالو کې واچول ویچول که نه څنګه په څه صورت کې نه ته کینې او ګیره وخرئ دا د الله د رسول ښکلی او مبارک سنت او راوایلي نه ای تاله په ګوتو کې نه سنبالئ دغه ویڼو ته یې ورغورځئ د الله دربار کې به ودرېږي د پیغمبر مخې ته به ودرېږي د شفاعت تمه به کې د الله بنده او تا داسې کار وکړ دې پورې چې یو وارې د رسول الله مبارک په دې ګوته باندې زخم و دانه غونته وه اوبه یې پټې کړې وې اوبه پټول خو پېژنې چې نوه غونته زوه وکړي مبارکه نو رسول الله مبارک آرام کو او عایشه رضی الله تعالی عنها راله او معمولي طریقې سره یې سورې وکړ او بیا یې وی که زور ورکوم د الله رسول راپاسي نو بیا یې داسې خوله پې کېښودله او هغه نه وینه زه یې ځان ته راښکله نو د الله رسول چې راپاسېد وی شي زما دا ګوته جواهر البحار ذکر کړي وی زما دا ګوته وی دا دې څنګه چلو وی د الله رسول بس دا تاسو ته تکلیف نو ما په دې وی څه دې کړه هغه وینه زه او څه طریقې سره نو کردار یې ورته بیان کوي د الله رسول دا چل مې وی عایشې یو کار وکړه ډېر ناشنا کار او ستا د بدن څه زما یې نه ولګېدله وی زه اوس یو کار وکړه یو سوال وکړه او زه به د خپل رب نه لاس اوچت کم دعا به دله وکم او حقه سوال او کار به دې الله وکړي الله اکبر عایشه څونه هوښیاره بیبي مبارکه راغلې وه وی د الله رسول که اجازت بابا جان سره مشوره وکم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک یې وتیل وی او اجازت ته یې وکړه هلکه بیان خوب ګد نشو نه دا خو یو ټاپ پاتې دی ښه اسلام قاري صاحب وی بابا جان سره مشوره وکم وی که چې لاړه وی بابا جانه د الله رسول سره مې داسې کار کړی د یو سوال اجازت یې کړی چې زه به د الله دربار کې سوال وکم ستا دا کار به خدای پاک به هغه سوال قبلی ماته وویل وی عایشې ابوبکر په امت څومره دردېدلې وی عایشې یو کار نه کې چې زم خپل خواهش نه کوم او تم او دقه کار امت مسلمه دپاره وکړو نو څنګه به الله اکبر بیا هم قبیحه مخلوق را پاسي او په ابوبکر پسې خبرې کوي د دې امت ظالمان کوي که نه کوي شیعګانې کوي وی داسې وکړه چې د الله رسول د معراج په سفر لاړې د الله رب العزت ورسره سل یا یو کم سل خبرې د راز شوي پټې دي بس د الله رسول له څه وعده کړې ده ورته یې د هغې نه راته یو خبره ښکاره کړه عایشې ټول امت ته به ښکاره شي چې ټول امت ته ښکاره شي امت ته به یو لویه پیدا ورسي او موږ له به الله اجر راکړي بس وی ټیک ده چې رالی ورته وی د الله رسول بابا جان خو داسې خبره وکړه وی عایشې واده مې د سره کړې ګنې خبره دې ډېر سخت سوال راوړ خو واده مې د سره کړې درته یې ویم وی هغه یو کم سل یا سلو خبرونه یوه خبره ماته الله رب العزت دا فرمایلې وه چې ستا د امت د یو امتي په مخ ګیره وي او په هغه ګیره کې یو تار خسنې وغیره پروت وي او یو کس په دې نیت د هغې نه دا خسنې او تار لرې کړي چې دا د الله د رسول بلکې د تمامو انبیاو سنت دي دا تار چې پکې پروت دی دا ښه نه لګي بد لګي په دې نیت ته دا خسنې لر کوم چې دا ګیره دا د پیغمبر سنت دی او دا خسنې او تار پکې بد لګي وی چې دا عمل د یو امتي نه ستا د یو ګیرې والا سره وکړي دا چا چې عمل وکړو په دقې آن کې به زه د بخښنې فیصله کوم دا چې د چا په مخ ګیرئ دا به الله ته څونه ګراني دا خبره مې په دې کوله چې یرو نو خدای ته وګورئ دا تی په غوږ کې ژوند مه تېروئ ودو د زناور غونته ژوند مه تېروئ زناور په خو بد نه پیږي دا د الله د رسول دا ښکلې او مبارکې طریقې ګیره ده پټکی دی په سنت طریقې جامې دي په سنت طریقه روټۍ خوړل دي په سنت طریقه جومات ته راتلل دي په سنت طریقه کور ته دا احکام د ګړو بیزو دپاره خو نه دي راغلي وایي دا چا دپاره راغلي انسانانو دپاره او دا یو خبره درته بله کوم د پلار په مرګ خفه کېږئ که نه د رور په مرګ خفه کېږئ که نه د الله رسول چې د دنیا نه تللی اوس درته په هغې یو څو خبرې کوم د مارونو موږ په رسول راغلی خو موږ دا هم وایو چې موږ نه د الله رسول تللی او دا یو حقیقت دی چې د دنیا نه به ته خو صدمې نه خبر یی
تاسو چې گاډی وجنګېږي دقې صدمې نه خبرېږئ چې ګلی وشي او ګني او ټماټر دله وي د دې غم نه ډېر ښه خبرېږي دا د بیا د هغې پورې نه هېرېږي چې په دغه پټیم بل فصل نه یې ورکرلی په ایمان یې وایي داسې دا که نه خو د الله د رسول د صدمې نه تاسو نه یې خبر قسم په الله وی چې د الله رسول په مدینه منوره کې اواز خور شوی د الله رسول وفات شو چې اواز خور شو علي صاحب غوږ ته راورسېده بس په ځای کېناست د عثمان صاحب غوږ ته راورسېده علي صاحب غوږ ته راورسېده جبې کار پرېښود د عثمان صاحب غوږ ته چې راورسېده خپو کار پرېښود په ځای کېناست او د عمر غوږ ته چې راورسېدله نه کېنناست لاړی ډارېک کور ته چې کور ته لاړی تورې راواخېسته بار ووته ای صحابهو یو خبره مې واورئ که چا ووی چې د الله رسول وفات دی دې تورې ته وګورئ عمر به ترې سر غورځئ داسې ابوبکر وی چې خدای پاکه دا خو زما د تبې تسلی ملګري الله دوی په څه او توبه دا دوی لا څه خبرې شروع شوې خدایه زه به څه کوم ټول صحابه یې را جمع کړه وی د الله بندګانو ما ته لږ غوږ کېدی نو آیاتونه د قرآن تلاوت کړو او وی چې دا خو یو حقیقت د الله د طرف نه او ژوند دا حیات خلق الموت والحیات دا خو الله د قرآن فیصله ده کل نفس ذائقة الموت دا خو د الله فیصله ده او بیا آیاتونه نور هم تلاوت کړه چې مخکینی پیغمبران هم د دنیا نه تلي همغه شان به دا پیغمبر هم په دغه طریقه د دنیا نه ځي تا به تسلي وشوه د علي صاحب نه چا تپوس وی د الله د رسول په وفات څه صدمه در ورسېده وی زه ناسم په ځمکه او وی لکه د ماشوم به مې خپوړې کولې وی لاس به مې واچول د پاسېدو کوشش مې کوم وی د الله په ذات مې د قسمي ما به کوشش کو نه به شم پاسېدې د عثمان صاحب نه چا تپوس وی تا وی زما ژبه بنده شوه زما به زور کو چې د چا نه تپوس وکړمه چې دا خبره رښتیا ده خو خبرې به نه کېدې د عمر نه چا تپوس وکړ عمره تا چې دا توره رایستلې وه دا حقیقت وکنه وی الله دې په ابوبکر رحم وکړي وی عمر به بې ګناه صحابه کرام وجلي وی که چا ویلي وی وی دا حقیقت و داسې صدمه دغه خلکو ته ورسېده په دې ښه د الله د رسول په وفات باندې یو خر زه خو کله کله سوچ کوم بېادبي ده ډېره زیاته خو زه هم د هغې خر مینه هم ډېره زیاته وه ګورې دا نه ویم چې زموږ نه به زیاته وه خو که کردار ته وګورې نو هر سړی به ووایي چې زیاته وه زه نه ویم تاسو ډېره شقان یې چې د الله د رسول په سیرت باندې راغونډ شوي یې نو هغه داسې د هغه غوږ ته چې ورسېده خبره نو خبرې څه چلې یو شل کویې و هغې ته یې ستخپې ورځوړاندې کړې او بس ورغوی غورځو ځان د دې صحابه ګواه دي ښه وی دا خر موږ لیده لکه د انسان په شکل ودرېده ویې جړل کوم صحابي چې د ده هغه واقعه ذکر کوي وی د هغې نه پسې خپې ورځوړاندې کړې دې خر دې کوی ته ودانګه یو صحابي په پټي کې لکه روزګار کو پټي کې لګیاو نو چا ورته وی د الله رسول وی خبرې وی نه وی د الله رسول وفات شو چې څنګه وفات شو اسباب د پټي د روزګار چې سو او وخت مناسب هغې کېښودو قبلې ته مخ نو ما تحقیق کړی دی په دې مخې راوګرځاو قبلې طرف ته مرقات ذکر کړي وی مخې راوګرځاو قبلې اړخ ته او لاس یې اوچت کړه او دعا یې وکړه وی ای الله کومې سترګې چې تا مال راکړې وې دا لوی نعمت و خو چې زه پې د الله رسول نه ینم دا نعمت درواله زما نه دي په کار پقه زه ړون شو کېناست داسې عشقان ښه نن هم موږ چغې سورې وو دې بازارونو کې موږ عشقان یو دې ته عشقان وی ادم خان قاري صاحب دې ته عشقان وی کېناستو په ځای د هغې نه پس تاریخ د مدینې ذکر کړي دي وی دغه صحابي 60 کاله بعد وفات شو مرقات هم ذکر کړي 60 کاله بعد چې کله وفات شو لا وفات نه دی حالات د وفات شروع کیږي یو کس ول رااله وی ډېره لویه سخته دی په ځان تېره کړه 60 کاله د ړوندوالی برداشت کو وی 60 کاله ملګریه دا ړوند ژوند
دا راته اسانو خو یو لحظه مې هغه نه شوه تېرولی چې ما مسجد نبوي کې منبر ته کتلي وې یا مې مسلې ته کتلي وې یا مې حجرې ته کتلي وې یا مې حسنینو ته کتلي وې یا مې عمر ته کتلي وې یا مې ابوبکر ته کتلي وې چې هغوی ته مې کتلي وې او رسول الله مبارک ته مې نه وې کتلي دا مې نشو برداشت کولی بس دقې وجې نه 20 کاله لوندوالی مې ښه په طبیعت تېر چې کله کفن دفن وشه د رسول الله مبارک صحابه کرام زه تاسو نه پوهېږئ او زه پې سوچ کوم زه یم خدایا دا به م وخت و صحابه کرام هغه بیلچې او سامان د قبر د خاورې د اړولو د وخت مناسب چې هر اسباب و هغې راخیستي وو او مدینې منوره کې د رسول الله مبارک چې اوس روضه ده د دې نه را روانو لاره کې فاطمه ولاړه وه هغه اشعار څه وخت کې اشعار ما څه وخت کې یاد کړي وو بس اوس هیر شوي بیا نو هغې یو څو اشعار وي او د اشعارو نه پس بیا دا وې صحابه اوس را روان دي دا د سوخت خبرې وې وی زړه م یخ که زما په بابا جان چې تاسو پې خاورې ور واړولې دا د سوخت او د خفګانه وویلې زما رونو د ټول تقریر مقصد غرض او غایه دا ده درخواست دی خپل خواهشات د الله او د الله د رسول د منشانه قربان کوي کو به انشاءالله داسې دا تقریرونه او وعظونه او چغې او ستورې او سرونه لقول خوند نه کوي قسم په الله هغې پورې خوند نه کوي څو پورې چې د تمامو اشیاو نه د الله د رسول طریقې غوره نه یې ګڼلي څو پورې چې د تمامو اشیاو نه د الله حکمونه غوره نه یې ګڼلي او ته د قبر په سختو کې پاس شوې نو بیا ماته وایې چې ملا صاحب دا دې څه الله دې دا څو ماتې ګوډې خبرې په خپل عظیم مبارک دربار کې قبول او منظورې وګرځوي واخر دعوانا الحمد